او ما خبره کوله یو څو څیزونو نه ځان وساتئ هغې کې بد نظري د محترمو بالخصوص د بد نظرۍ نه په روژه کې ځان وساته محترم. مثال یې داسې دی ټیک ته اعمال کې ته یو ټینکۍ کې اوبه اچې د بره نه خو لاندې نه سورې د نه اوبه پکې جمع کېږي جواب رانغی نه جمع کېږي. نو ته که اعمال وکړې او روژې اعمال د پسې ما ووې بله جمعه چې یو سا باندې تا ته د سبحان الله عمره ثواب میلاویږي نو اعمال لازم خو ټینکۍ دې سورې ده که نه ځکه بدنظري ده نه کېږي اعمال د بیا ضایع کېږي. ستا د اعمالو څه فایده وکړه محترمو. او موږ تاسو وګورو د دې ښځو بنسبت د سړو د ښځو په اعمالو کې قوت ډېري زنانو ډېر دین ته رغبت محترمو. دا ولې تاسو ته پته ده اکثر زنانو نه بدنظري نه کېږي کورونو کې پاتې کېږي که نه نو د زنانو په اعمالو کې قوت ډېر ځکه چې د دې نه زیاته بدنظري نه کېږي. او زموږ د سړو نه خو هغه منځ کې پکې درته سختې خبره مې کړه خو درته یو خبره هغه یو سړی و نو خوب یې ولید توجه شته. بعضې خلک ویلي چې دا خوب زه نه منم د خوب ګورې د انسان دپاره په زندګۍ کې ډېر اهم حیثیت دی. خو بیا ما اکثر تاسو د یو صاحب تعبیر نه تپوس کوو چې معبر عالمي تعبیر باندې ورته عبوري نو تپوس ترنه کوم مولوي صاحب د دې خوب څه دغه دی ښه حیثیت لري. ښه د کس خوب ولیده اوس خوب ویني چېرې دی اسمان ته پاوا شوی دی توجه شته داسې کېږي که نه موږ اکثر پاوا الوزو که دا روحانیت چې د چا قوي نو الوزي په خوب دا د روحانیت قوي د چا اعمالو کې چې قوت ډېر د وي یاره په هوا روان وم د خدای شان ته وګوره چې مې وکتل په اسمان کې مې 2 بوتلې ولیدې څه مې ولیدل جواب رانغی 2 بوتلې مې ولیدې کولډ ډرنکس والا بوتلې نه یادم عام د اوبو 2 بوتلې مې ولیدې و چې مې وکتل یو لږ ډک و یو لږ نیم ډک نو تپوس مې وکړه چې دا بوتلې د څه دي ما ته وی دا یو ستا دی او یو دی د ښځې دی ما وی د ما کوم دی او د ښځې ما ته وی دا ډک بوتل چې دی نو دا د اعمالو نه دا ستا د ښځې دی او دا تش چې دی نو دا ستا دی ما وی دا ولې ما ته وی بدنظري د نه ډېره کېږي که نه ځکه ما وی ښه لکه زما د ښځې خو بار ګرځي نه نو بدنظري ترې نه کېږي نو اعمالو کې قوت ډېر دی نو بوتل ډک دی د خدای شان ته وګوره وایي با وی راشه ګوته کوبه نو په هغه بوتل کې به مې لاس ښکته کړه دا 2 ګوتې به یې ښکته کړې او خپل بوتل ته به مې ساس کې کول ګلاس به مې ښکته کړه او خپل کې مې ساس وایي دې کې په مخ یو تتوړه راغله راپاڅېدم ما وی ښځې څه چل شو ما ته یې وی خدای دې تباه کړه کله دبا خونه کې ګوتې وې کله خپلې کې دا ولې دا څه کې تعلو ته راله ګوتې ورسېد دا څه کې ما وی ښځې خبر خو دې خوب مې ماشاءالله ښځې قوت اعمالو کې د قوت ډېر دی ما وی څنګه ما ته یې وی ښځې تاسو نه بدنظري نه زه کېږي ځکه قوت ډېر دی نو زموږ نه بدنظره کېږي نو اعمالو کې محترمو قوت نشته بوتل یې تشې دي ګورې ښه څه مې وویل بیا به د ښځې په خوله کې ګوتې وغیرو ځکه د هغې اعمالو کې قوت ډېر نو اعمالو کې قوت ولې نشته بدنظري کېږي محترمو. بس یو جمله وایم دعا کوم محترمو تاسو هم نه تنګم روژه ده او ګرمي هم شروع شو که نه جیسب که نه نشته ګرمي ستا ګرمي کېږي ها تاسو چا ګرمي نه کېږي که نه زه بیان کوم ځکه د ما د چا خو ګرمي نه کېږي ماشاءالله شوق خو تازه دی که نه که بند کړم په رمضان کې ځان د بدنظرۍ نه وساتئ وی ولې جنید بغدادي رحمت الله علیه په مجلس کې به یو کس کېناسته نو هغه به اذان کو نو پخوا به اذان دپاره خلک بره منارو ته ختل دنګې دنګې منارې وي نو هغې ته به کتل دې یو پیره دا بزرګ وي بره وختمه نو د بره مې لاندې په یو جینۍ باندې نظر شو د بدنظرۍ علامه وایم توجه شته حیا للصلاة کې ایسے په کتاب تماشا کړی دی او نظر لګېدلی وایي نظر مې ولګېده په یو جینۍ چې راکوز شوم لاړم دروازه مې وواله جذباتو کې وایي څنګه راغلی ته خو د جومات مؤذن نه ما وایي چې راغلی م ستا د لور دغه غواړم رشته په کار ما وایي چې نه جي نه نشي کېدی رشته اسان کار خو نه دی ګپ دی چې رشته به درکړو ما وایي څه په کار دي ما ته یې وایي تا سره د عیسایت سرټیفیکیټ نشته مونږ خو عیسایان یو ما وایي دا به څه کوم ما ته چې اول عیسایي شه راشه بس جینۍ به درکړم ستا شوه د وی بس مړه په خوله به ورته ووایم چې عیسایي ایمان څه پړه کې خو الحمدلله ایمان خو دې د ما د زړه نشي رستی
خو هغوی ورته وي بس ټیک ده خو هغه هم عیسایانو ډېر کلاړیان وو محترم وایي ټیک ده وي اول زمونږ د عیسایانو سره رسمونه دي هغه به پوره کړي نو جینۍ به میلاویږي ما وی ټیک ده نو وایي د عیسایانو چې کوم رسمونو د ایمان نه بار کړم محترم په یو نظر باندې په یو بد نظرۍ باندې د ایمان نه بار شوم د عیسایت دغه ته لاړم محترم وایي بیا چې د کله زما دغه وشو ما وی راشه اسم بس دی به دغه کې منارې ته بره بیا او ختم د اذان دپاره منارې ته ختم ما وی دی به لګی الن کې ما خو د عیسایت کلمه ویلې وه محترمو ما خو چې اسلام پرېښو خو بیا هم زړه کې مې و چې مسلمان خو یم چې څوک راباندې شکي نه شي اذان له چې هغه منارې ته ختم د هغې نه را پرېوتم محترمو او مړ شم محترم د هغې نه را پرېوتم مړ شم او دا سټې داسې ولګېده په ټک باندې ته ساه ووته د دنیا نه بې ایمان او بې اسلامه لاړه محترمو دا ولې علما کرام فرمایي د جنید بغدادي رحمت الله علیه صحبت کې به کېناسته لیکن یو بد نظر دومره ظالم کمال وکړه چې د یو بد نظر په وجه باندې د دنیا نه عیسایي لاړه محترم نظر دومره بد شی دی محترم دا نظر ګورې دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی محترم دا نظر دی اوباسي دی ګوري نو ستا زړه کې شهوت پیدا کیږي ستا په زړه کې بیا اشتها پیدا کیږي محترم ګناه ته قلبي اشتها چې ستا پیدا کیږي دا د نظر نه پیدا کیږي یره جی دا سړی مې هسې په سترګو باندې دا هلک مې جي هسې په سترګو باندې ښه لګي دا ته ارامي په سترګو دې ښه نه لګي محترم دا تا کې روانې دي دا ستا په سترګو ښه نه لګي داسې ولې ستا بچي نشته چې د هغه اسناد نشته ستا زوی نشته ستا واره نشته ستا خورهیي نشته چې ته د بل زوی ته په بد نظر باندې ګورې چې ته د بل وراره ته په بد نظر باندې ګورې بعضې خلک دا مرض پکې ډېر یاره جي ما ته یو کس دغه وکړه کیدای شي زما دا بیان ډېر په کثرت سره ګوري ما ته مولوي صاحب هېڅ غلط کار راکې نشته خو صرف هلکان مې خوښېږي مې به د دې نه غټ غلط کار شته د دې نه خو ډېر مې دا خو ډېر ښکلی کار و هېڅ غلط کار راکې نشته مې دا ابتدایي ته په پوړې باندې دی خپه ایښې د لواتت بس دا بیا تا لواتت ته سمي چې یو پیره وردن نه شوې بس بیا در باندې کارونه کوي نو الله دې موږ د تمامو ګناهونو نه وساتي چانس دی محترمو ګولډن چانس دی د رمضان د دې په برکت باندې د لاسو نه به دې وځي بیا به ارمان نه درځي بس یو جمله وایم او د عبرت دپاره وایم مفید الطالبین وګوره طالبانو ته ابتدا کې پړاویږي یو ښکاري مرغۍ ونیوله نو مرغۍ ورته خدای گویا نه کړې وي ښکاري ما کې خو پوغ وخم نشته خوښه دې نه ده چې ما پرېږدې او درې نصیحته درته وکړمه تاسو ته وکړم که بند وایي ښه وایي وکړه که نه وایي نه داسې نه یو خبره به ستا موټې کې کومه او دویمه خبره چې د دیوال ته ورسم په دې کښېنم نو به کومه او درېمه چې بره د ونې څانګې ته وخېږم نو کوم به د وي ټیک ته وایه ړومبې وایي ړومبۍ خبرې ته توجه شه وایي ښکاري څه چې د لاس نه ووتل بیا به افسوس نه کوې به دا تلي دا ستا قسمت کې نشته ستا قسمت کې نه ځان ورپسې مړ کړه روح به دې د بدن نه وځي خو ستا بدن ته بې فایده ني بس قسمت کې نشته نو وایي ښه دویمه خبره کوي نه تا ته معلوم وي اول خو مې پرېږدې چې دیوال ته ورسېد وایي ښه چې دې دیوال ته ورسېده وایي ښکاري څوک چې درته څه خبره وکړي نو ډېر سوچ پې کوه ډارې کې مه منه د وي ټیک ته درېمه وایه ورګه څانګې ته خېږم چې څانګې ته وخته وایي ښکاري ستا په شان کمکل انسان ما نه دی لیدلی وایي څنګه وایي زما په دې ججوره کې یو لال دی او هغه پوره یو پو دی نو که زه دې راټینګه کړی وم او حلاله کړی دی ډېر به مالداره شوی د تندیله دا لاس را خلاص کوي او ټکې وکړ او وایي بس وایي درېیمه خبره وایي هسې د لال خو د ګوتو ووتل وایي درېیمه خبره نه وي ته د درېیمې خبرې قابل نه نو ته د درېیمې خبرې قابل نه وي څنګه وایي په دې ړومبنۍ دوه ته عمل وکړو ما تاسو ته اول ویلي چې ړومبۍ د لاس نه دې څه وځي نو افسوس به نه کوې نو تا دې تندیله دا ټس ولې را خلاص کړه په ړومبي دې عمل وکړه نمبر دو او ما درته ووې چې څوک درته څه خبره وکړي نو سوچ پې کوه ډایرکټ پې مه منه ډایرکټ پې نه منې سوچ پې کوه چې دا د ما په زندګۍ کې څه حیثیت لري دا خبره او یو سړی و نو چا ورته ویل هلکه غوږ درنه سپي وتښتو نو سپي پسې منډې والې په خپل غوږ یې لاس نه کېښود وایي چې څوک درته خبره وکړي نو سوچ پې کوه نو وایي ستا دومره عقل کار نه کړي زه خو ټوله نیم پوه یم نو پولاد زما په ججوره کې څه کوي نو وایي ته د دې دوه قابل نه درېیمه درته څه کوم ولاړه محترمو زه وایم دا رمضان به م د لاسو نه وځي عبرت والا خبره کوم دا رمضان به م د لاسو نه وځي هېڅ به په لاس باندې نه راځي محترمو ګولډن چانس دی بل رمضان زما په زندګۍ کې محترمو مشکله ده چې راشي
او مشکل ده چې الله ګوره دا وګوره د قیامت علامات دي مرګونه عام شو نوجوانان مري زویم پارامي چرګان دومره نه علالیږي څومره چې دا نوجوانان مړه کېږي محترمو کندې ته فکر وکړې دا یو چانس دی د سره اخره کې اعتکاف ته کښېنې اعمالو له زور ورکې د قرآن تلاوت له زور ورکه او ذکر او فکر له زور ورکه بس دا 15 ورځې لږ غوندې د موبایل نه پرهیز وکړه محترمو 15 ورځې زه به وګورم ستا ایمان نو چې کوم ایمان تا باندې 15 ورځې ټیک ټاک بندولی شي زه به وګورم چې ستا ایمان قوي دی دا د جنت تم دننه کولی شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي الله د رمضان مبارک مکرمه میاشت خدای او د جمعې مبارکه میاشت د دې په برکت باندې د حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري الله موږ ډیر عاجزان ګناهګار خطاکار یو خدای تمام ګناهونو باندې د عفو قلم راخ کې الله د رمضان د ختمېدو نه مخکې خدای زموږ د ټولو بخشش نصیب کړي چا چې موږ ته د دعاګانو ویلي خدای موږ نه هېر دي زموږ په دعاګانو کې د هغې حصه وکړي او د هغې په دعاګانو کې خدای زموږ حصه وکړي الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه خدای وساتي په وخت ځن کې د دا پاک او طیبه کلمه جاری او ساری کې ټول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله